بینګن بانجان په نوې طریقې به پخو ښکلې غوندې ذایقه او نوې مزه. اکثر مونږ بینګن په یو طریقې باندې پخو کنه خو اولډ هیز ګولډ. دا خبره خو رښتیا ده چې کومې زړې طریقې دي ډېرې بیسټ دي خو کله کله ټرای کول پکار دي. نو دلته به مونږ جوړو حیدرآبادي بګاري بینګن. نو دې دپاره یو نارمل پیاز واخلئ او هغه غوړو کې داسې کوي چې بس پوره پوخ نشي، سور کوو به یې نه خو چې کچه ذایقه یې ختمه شي. اومکه پیاز به بیا مونږ د جوسر ډېډبي ته واچوو لکه دا به مونږ هر څه اوس پیسټ جوړو. او دې کې 2 چمچې ما ممپلي واغسته، 2 چمچې کنځلې تیل او 2 چمچې د کوپرې پاوډر مې واغستو. تاسو لکه کوپرې پاوډر نه کوپره پکې کټ کوي واچوئ، کوپره خو هر ځای نه ملاویږي اسانه سره. او څه کم چمچه زیره مې پکې واچوله، څه کم چمچه مې پکې دنیا ثابته واچوله او د املی اوبه چې دا خوشته کې دا املی اوبه چې څومره ډېرې که نه دومره مزه کوي. ما دا املی چې د بیا وروستو مې لږ اوبو کې نوره مو وخله، یعنې دا پیسټ ما جوړ کو خو دا سم پیسټ نه جوړوي. نو دې کې ما اوبه واچولې، دې کې ما 2-3 ځله اوبه بیا واچولې ولې چې دا دې کې چې کومې کنځلې دي چې دا پاوډر شي. نو دا چې څونه اوبه پکې اچوي دونه به دا ښایسته نرم مزېدار پاوډر جوړ شي. نو بس دلته دا پاوډر تیار شو. اوس به دې له مونږه مسالې دغه کوو. مسالې کې مې پکې واچولو سور مرچکې شو، 1 چمچ کورکمان، نیمه چمچ د زیرې پاوډر دنیا پاوډر مې مکس جوړ کړي هغه مې پکې 1 چمچ نه کم واچول. مالګه شوه، مالګه په خپل حساب باندې زیات کمه استعمالوئ او بس دا به مکس کو. دا چې مکس کو د دې دا مساله شوه تیاره. بینګن چې تاسو دې له کلم علی ورکوټي بینګن راغونډ کړئ، سبزی وال سره بینګن دا ګول خو دې کې تاسو واړه واړه بینګن د وړو بینګنو ډېره مزه ډېر خوندور پخېږي. په منځ کې به کټونه ورکوئ، صرف یو طرف نه کټو بل طرف نه او بیا غوړي ګرم کړئ دا پکې کېږدئ. یو طرف نه چې سره شي چې داسې رنګ یې بدل شي، داسې بل طرف نه چې سره شي. داسې به نه کوئ چې بیخي ډېر سره کوي چې بس بیا پوره نرم شي، پوره به یې نه پخوئ، بس چې دونه چې دوی سره شي. بس بیا دا ټول د غوړو نه اخوا کوئ. بیا تاسو د غوړو کې لږه شانتې اوږه مچولی شي چې سره کوي، بیا پې دا مساله ور واچوئ. که نه ډایرکټ مساله ور واچوئ، زه خو کار اسانومه ګرانومه نه. نو بس وګورئ دلته مې پکې دا پیسټ واچولو او کړي پته مې واچوله او کړي پتې سره مې لږه شانتې پکې دغه م واچولو، زیره مې واچوله او دا د کټوۍ مساله ما ور واچوله. کټوۍ مساله مې ځکه واچوله چې هغه ټایم زما هیره شوې وه. 1 چمچه مې پکې ډکه واچوله او کلونجي شوه. دا هم هر ځای کې اسانۍ سره کور کې اکثر کور کې ملاویږي دا کلونجي. خو زم چې چا په کور کې کلونجي نشته ثابته نو هغه به لاسه کوري ولې چې د دې کې فایدې ډېرې دي. اوبو سره سهار په نهار هم لږه شانتې خورئ ښه ده. ښه چې دلته 3-4 منټه دا مساله پخه کړه نو دې کې ما اوبه واچولې 2 پیالې 3 پیالې اوبه پکې واچوئ. 2 ورکوټي ټماټر به کټ کړئ، منځ کې کټ ورکړئ پکې واچوئ او بینګن پکې کېږدئ. مالګه یې وسکئ په دې ځای کې چې څنګه ده سیټ ته او که نه بس مالګه برابر کړئ، ډکن پې کېږدئ. پیله په تیز ګیس باندې چې کله جوش واخلي دې ځای کې به ګیس رو کړئ. چې ګیس رو کړئ که بینګن ډېر ورکوټي خو 15 منټ او که لږ ښه نو 20 منټه به تاسو په نري ګیس باندې دا پرېږدئ چې خوټ کېږي. اوبه پکې لږې زیاتې واچوئ نو که وچیم شي پوره به نه وچېږي. نو دلته 20 منټو پاس دا داسې تیار شو. تاسو د ښکاري شکل نه مزېدار دي که نه دي. د دې ذایقه کړي ته هم ډېره میلاوې ده. مونږ کړي څه خورو چا د مستو جوړو جبکې دې کې ماسته نه وو خو دې سره به تاسو ماسته خامخا راغواړئ ولې چې دې سره چې ماسته نه وي که نه نو د دې خوند نه وي. دا خو بینګن چې په کومه طریقه هم پخه شي، که برتې په صورت کې پاخه شي، که د رایتې په صورت کې وي او که سورکړې بینګن وي او که بینګن آلو وي ماسته ورسره ضروري دي. او دا ماستم چې به داسې چکه ماستی نو بس که نه بیا خو زه وایم چې بینګنو خوند نور هم اوچت شي. نو واخلئ بګاري بینګن میکو تیار. دومره مزېداره ذایقه یې وه که نه او دومره خوند یې کولو که نه نو بس اسانه غوندې کې ریسیپي وه، ګران پکې هېڅ هم نه وه. که تاسو سره سم نه وي نو سمپل دا بینګن داسې سره کوئ او مستو کې کېږدئ. بیا هم زبردسته طریقه ده.